1555 نمبر حدیث ته ورپسې هغه کې نبی له صلوات والسلام فرمایي وي ایماندار فضل گویا نشي کېده چې داسې خبرو کې چاغي کې نه د دین فائدې او نه د دنیا فائدې د داسې خبرو د پاره د سره د الله د ذکر نه د ذکر الله نه اضافي د سره د داسې خبرو د پاره وخت نشته چې د ایمانداري د فضل خبرې نه کوي. وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال سیدنا حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته الله پاک دې ترازی شي الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی زما استاو د ټول امت د طرفه دی الله پاک ورته بهترینی بدلی ورکی. قال ویلی دی فرمایلی دی قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم خوب نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی لیس المؤمن بالطعان ایماندار په غورجن نشی کېده نشی کېده چې ایمان ورکی د ببلا په غور ورکول والا نه او چې کله د ډیر په غورجن شو بس د خبرې په پورته سړی له په غور ور کوي کوئی دي چې زما ایمان وللعان او مسلمان لعنت کوون کې نشي کېده چې د خبرې په پورته لعنت شدر تن نالت بل خبره ني لعنت مسلمان دا سن نشي کېده چې شو او د یریږي چې ایماندار نه وللفاحش او ایماندار بے حیا نشي کېده بے حیا نشي کېده چې کله بے حیا شو پوي دي چې زما ایمان ګډګر تیر شو. وللبذي او نه بذي کېده شي بذي معنا زبان دراز بس سه بغز جبه د ور سره سپې ور پورې تړلې دي لګې دي ور سره نشي. دی حدیث کې سلور بد خوونه بیان شو په غورجن مومن په غورجن نشي کېده ایماندار لعنت کوونکې بے حیا زبان دراز سلور واړو خبرونه دی الله زما استاد د ټولو भरपूर हिफाजत की. ځینې علما فرمایي په بزی کې فضل خبرو کولو والا هم داخل له فضل خبرو کولو والا چې نه یو خبره د خلی نه وباسي کنه په دې خبره کې نه د دنیا فائدہ شته او نه د آخرت داسې خبره به مؤمن نو باسي لا دا چې داسې خبره وباسي چې هغه کې د چا دلزاري وي خیالم نه ګوره فضل خبره دی ته وای چې نه پکې د دنیا فائدہ شته او نه د آخرت مؤمن به داسې خبره هم نه کوي لا الټه چې د دومره حد ته ورسېدو چې داسې خبره وکړي چې د بل پکې تاوان دی نقصان دی غیبت وکړو د بل د ازاری وکړه دا خو بالکل د مؤمن د شان سره نه خای. الله جل جلاله دې زموږ او تاسو د ټول ګناهونه معاف کړي بد اخلاقۍ نه د الله مونږ ساتي